سازش زما و چې دا څومره ځای کې ته ګیر شو بل ورځ مې یو ښایسته ماشوم ولید ډېرې ښکلې سترګې وې د غني بابا په شان نو ما ورته وویل ته بچی دې خوا راشه وایي ته څوک یې وایي زه د بارام خان زوی یم وایي ستا دا سترګې بلکل د غني خان په شان دي وایي غني بابا په شان بلکل هغسې سترګې وې ډېر خوند یې راله راکړو ځان ته مې رانږدې کړو ډېر ورته خوشحاله شوم په دې چې د بابا سترګې ډېرې زیاتې ښایسته وې دومره ښایسته سترګې وې چې هغه کله کله سترګې غړولې هر وخت به یې نه غړولې چېرته ډېر وخت پس به یې سترګې وغړولې د بني ادم نه بیا داسې زړه یې وړو تاسو چېرته ویډیوز وګورئ تاسو ته پته وي بلکې مغموم صاحب به درته کیسې وکړي ځو مخکې نن دې ربابي د خیال دنیا جوړې بدله ده نوی دې مضراب دی نوو لارو کې غږېږي هغه د رباب هغه پردې خو نه د شان بدل دا د شان دی بل دا د ګډا تال له یاره پاسه که ګډېږي زو اخري مرحلو ته داخلېږو پروفیسر ډاکټر فرحت حیات خپل نظم وړاندې کوي د بابا په درناوي کې د ادبیاتو پېښور پوهنتون کې د ادبیاتو پروفیسره پروفیسر ډاکټر فرحت حیات جام په سر په سجده یم یو قطره د خمار غواړم د دلدار وصال بکیږي زه تش خیال د دلدار غواړم زما خوږو درنو پښتنو د جرګو مرکو مشرانو او زما کلیوالو تاسو ټولو ته سلامونه او د کلچر ډپارټمنټ د طرف نه زه ډېره د دوی مننه کوم چې نن یې ماته دا موقع راکړه او کله چې دوی زه ماته انویټیشن راکړو نو ماته یې ویل چې تاسو به خپل څه نظم وایئ که په غني خان بابا باندې لیکلي وي نو ما ورته ویل چې ما خو نظم لیکلی دی خو زه په دې هغه به زه ډېره خوشحاله یم زه که هلته کې درځمه نو زه دا د افکار صاحب مخامخ دي دوی اکثر ګیله هم کوي چې تاسو نه چېرته مشاعرو له راځئ او نه داسې هغه کې شرکت کوئ نو ما چې زه به په ړومبي ځل باندې نظم ویلو دپاره راځم او هغه به په دې وجه باندې راځم چې غني خان بابا سره زما د وینې رشته هم ده او زما د کلي رشته هم ده او زه به د دې خاورې د لور په حیث باندې په دې پروګرام کې شرکت کوم نو زه نن ډېره خوشحاله یم او په دې باندې هم خوشحاله یم چې زما دلته موجودګي د هغه کاز د هغه محنتونو د هغې کاوشونو یو نتیجه ده کوم چې باچا خان او بیا وروستو ودي خان او غني خان کوم د پښتو د تعلیم او د پښتنو ته د تعلیم حاصلولو کوم هغه کړی و چې تاسو راشئ پښتنو مېرمنو ته ویل چې تاسو مخکې شئ نو نن د هغې د ثبوت په طور باندې زه د هغوی د خپل یو نظم د پیرزونو په طور باندې پیش کوم او ستاسو د ټولو مننه چې دا زما خبرې مو واورئ زما د نظم عنوان دی بس غني خو یو غني و لیونی و فلسفي و بس غني خو یو غني و یو د علم خزانه وه هم د حسن مجسمه وه د پښتون یو آینه وه دی د خپل دور صوفي و بس غني خو یو غني و صدقه د خپلې مورو د بابا د زړه ټکورو د خپل قام د سترګو تورو دی ملګری د ولیو بس غني خو یو غني و د ده ښکلي یو جهانو سر او سازو او یارانو یو یې جام یو یې جانانو سره ګلونه تې چاپېره دی خوشحاله په سپرلي و بس غني خو یو غني و که چغار یې د پنجرې و پلوشې که د فانوس وې په کلیات کې را یوځای شو اوازونه د زړګي و بس غني خو یو غني و بې پروا و د دنیا نه په خپل خیال کې سرګردانه بې پروا و د دنیا نه په خپل خیال کې سرګردانه ډوب په عشق کې د جانانه خوش په خپل کټ او پوزي و بس غني خو یو غني و
زړه د خدای د مینې ډکو زړه د خدای د مینې ډکو خو خلاف د مولا کلکو د خپل کور کلی ملکو د خانې په لباده کې دی انغفت یو ولیو بس غنی خو یو غنیو ډیر بلاړ شي ډیر براشي ډیر بلاړ شي ډیر براشي تیر په وخت په دې دنیا شي ډیر بلاړ شي ډیر براشي تیر په وخت په دې دنیا شي په صدو کې به پیدا شي خدای ګو ډیر دی قیمتیو خدای ګو ډیر دی قیمتیو بس غنی خو یو غنیو بس غنی خو یو غنیو